تاسو تعریف موضوع او غرض یاد کړه. اوس لفظ لغت او اصطلاح کې څه ته وایي؟ نو لفظ په لغت کې ویل کېږي الرمیو ته وشتل، لکه اکلت التمرة ولفظت النواة. اکلت التمرة کجوره می اخوره، ولفظت النواة او اډوکه می گزار کو. لفظت ای رمیتو، نو لفظ معنا الرمیو وشتل. او اصطلاح کې د لفظ معنی ده اللفظ هو ما يتلفظ به الانسان حقيقة كان او حكما قليلا كان او كثيرا مفردا كان او مركبا موضوعا كان او مهملا. کتاباً کا بیاد وکړه. اصطلاح کې د لفظ تعریف د اللفظ هو ما يتلفظ به الانسان. لفظ ما هغه څه ته وایي يتلفظ به الانسان چې انسان پاغه تلفظ کوي، حقیقتا کان او حکما، حقیقتا وی او که حکما، قلیلا کان او کثیرا لګوي او کډیر. لګ د پر مثال لکه الف، دا اوس لګ دی او ډیر وسی یو سپاره تلاوت سره وکي، دا ډیر شو کنه. مفردا کان او مرکبا، که مفرد وی او که مرکب وی. موضوعا کان او مهملا، که موضوع وی یعنی معنی د پاره وضع کړی شوی او کا مهمل وی بې معنی وی. سلور تعمیمات تسو، سلور تعمیمات کم کم. اوله تعمیم دا حقیقتا کان او حکما، کدا تلفظ پاغه باندې حقیقتا شوی که حکما یو. دویم قلیلا کان او کثیرا، کلګ وی او کډیر دغه لفظ. او دریم مفردا کان او مرکبا، که مفرد بی او که مرکب بی. او سلورم موضوعا کان او مهملا. نو د لفظ اصطلاحی تعریفو اللفظ هو ما يتلفظ به الانسان حقيقة كان او حكما قليلا كان او كثيرا مفردا كان او مركبا موضوعا كان او مهملا. دا اصطلاحی تعریف شو. بیا دا لفظ په دوه قسمه باندې دی، لفظ مستعمل او لفظ مهمل. مستعمل په ځای موضوع هم استعمالولی شي، او د دې مهمل په ځای غیر موضوع. نو لفظ په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه. کم کم؟ لفظ مستعمل، لفظ مهمل، یا لفظ موضوع او غیر موضوع. نو لفظ مستعمل هغه لفظ ته وایي چې د هغې معنی وي، د هغې معنی وي. لکه رجل زید، د دې معنی شته. ضرب معنی شته. من اله معنی شته. نو دا لفظ مستعمل دی. او لفظ مهمل هغه لفظ ته وایي چې د هغې معنی نه وي. لفظ مهمل هغه لفظ ته وایي چې د هغې معنی نه وي. لکه دیزن یا جسقن، دا دوه مثالونه عام طور استعمالیږي، دیزن او جسقن. بیا دا لفظ مستعمل یا لفظ موضوع په دوه قسمه دی. څو قسمه دی؟ مفرد او مرکب. صح؟ مفرد او مرکب. مفرد هغه لفظ مستعمل ته وایي. په لغت کې مفرد معنی یوازې کړی شوی. افرد یفرد افرادا فهو
مفرد وافرد يفرد افرادا فذاك مفرد دا د څه صيغه ده واحد مذکر اسم مفعول صيغه ده ثلاثي مزید فی صحیح اسباب افعال مفرد معنا یوازې کړی شوی نو په لغت کې مفرد معنا د یوازې کړی شوی جدا کړی شوی او په اصطلاح کې د مفرد په تعریف کې اختلاف دی دو مذهب دي یو مذهب دا چې د مفرد په تعریف کې وحدت د لفظ او د معنی دوانو شرط دی د مفرد په تعریف کې وحدت د لفظ او د معنی دوانو شرط وحدت معنی یووالی وحدت یا افراد یوازیوالی وحدت یوازیوالی د لفظ او د معنی دوانو شرط دی څه مطلب لفظ به هم یوي او معنی به هم یوي او د نور نحاتو په نسبت باندې د مفرد په تعریف کې صرف وحدت د معنی شرط دی وحدت ته چې معنی به یوي لفظ خیر ده که د یو نه زیات خو معنی به یوي په دې پوه شوې که نه د مفرد په تعریف کې اختلاف دی دو مذهب دی اول مذهب دا دی چې د مفرد په تعریف کې وحدت د لفظ او معنی وحدت د لفظ به یوي وحدت د معنی به یوي نو وحدت د لفظ او د معنی دوانو شرط دی او د دویم نحاتو په نسبت باندې وحدت د معنی صرف شرط دی چې معنی به یوي لفظ خیر ده که یو نه زیاتی ثمره د خلاف فلفظ د عبد الله کې راووته لفظ د عبد الله چې د چا نوم دی لفظ د عبد الله تاسو وګورئ لفظ د عبد الله عبد یو لفظ دی او الله اسم جلیل بل لفظ دی دو لفظونه دي کړه لفظونه دو دي خو معنی یو ده معنی چې د چا نوم دی کنه نو عبد الله چې د چا نوم دی نو معنی یو شوه نو لفظ یو دی عبد یو لفظ دو دي عبد یو لفظ الله اسم جلیل دا بل لفظونه دو دي خو معنی یو ده نو هغه نحات چې هغه وایي وحدت د لفظ او د معنی دوانو شرط دی نو په دې مثال کې په عبدالله کې وحدت د لفظ شته وحدت د لفظ پکې شته نشته وحدت د لفظ پکې نشته ځکه لفظ واحد نه دی بلکې لفظ څو دي دوه نو چې وحدت د لفظ پکې نشته مفرد نه دی او د دویم نحاتو په نسبت باندې هغه وایي صرف وحدت ته معنی شرط دی وحدت ته معنی خو په دې لفظ د عبدالله کې شته چې شته د هغوی په نسبت باندې مفرد دی پوه شوئ که نه شوئ د اول نحاتو په نسبت باندې وحدت د لفظ او د معنی د دوانو شرط دی چې دا دوانه وحدتونه به پکې ام به لفظ یوي واحد ام به معنی یوي نو عبدالله کې معنی یو ده خو لفظ یو نه دی نو چې لفظ یو نه دی د اول نحاتو په نسبت باندې مفرد نشو او د دویم نحاتو په نسبت باندې هغه وایي صرف وحدت ته معنی شرط دی وحدت ته معنی پکې شته نو عبدالله مفرد دی په دې پوه شوئ که نه بیا د اول نحاتو په نسبت باندې د مفرد تعریف دا دی الکلمة کلمه مفرد یو سیسته وي الکلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع الكلمة كلمة يا مفرد هي اللفظة الدالة هي اللفظة دا يو لفظ دي اللفظة فاللفظة كدا تا دا وحدت تپارده سيدا پارده يو لفظ سيشه يو لفظ دي الدالة چې دلالت کوونکی دی علی معنا مفردین په معنا مفرد باندې بالوضع په اعتبار د وضع سره دا اول نحاتو په نسبت باندې تعریف د مفرد سره الکلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع کلمه یا مفرد هي اللفظة دا یو لفظ دی یو الدالة چې دلالت کوونکی دی علی معنا مفردین په معنا مفرد باندې بالوضع په اعتبار د وضع سره چې وضع به پکې
اللفظه کتا د څه لپاره ده د تا ډېرې معنی دي یو معنی پکې وحدت دی اللفظه یو لفظ نو لفظ یو شو کړه او بیا علی معنی مفردین علی معنی یو شو معنی نو لفظ ام یو او معنی به هم یوی وحدت د لفظ او د معنی د دوانو شرط دا د اوله نحاتو په نسبت تعریف شو د دویم نحاتو په نسبت تعریف ته الکلمه لفظ وضع لمعنى مفرد صح الكلمة لفظ